ستړي مه شئ یو ځل بیا د تیر په څیر ستاسو سره په موبایل په شیشه باندې موجود یم د عمران خان په اړه تازه معلومات د هغه صحت په اړه ښه معلومات نه دي ویډیو سره حتما پوره وګورئ د پی ټي آی ورکرانو یا د ټول عام انسانیت څوک چې هم سیاسي ورکر وي هغه خامخا دا ویډیو د سره شیر کولی شي څوک چا باندې هم ظلم کیږي باید په هغه باندې چې کوم دی مونږ خوشحاله نه سو د هغه سره ودرېږو د مظلوم سره ودرېږو عمران خان دا وخت شدید بیمار دی د پی ټي آی مطابق چې هغه ته په خوراک کې زهر ورکړل سوي دي او هغه بېهوشه دی دا وخت او عمران خان باندې ډېر زیات تشدد هم په جیل کې شوی دی او دا خبره رانا ثناء الله هم څه وخت مخکې کړې وه دغه ته اشاره وه چې عمران خان نه خبرې منلو ته تیار دی او نه رها کېدلو ته تیار دی نو وایي اوس موږ څه وکړو خو لنډه خبره دا کوم چې عمران خان سره ظلم کېږي خو د پی ټي آی ورکران باید په خپل مشرانو باندې غږ وکړي او دا پیغام ورته ضرور ورسوئ چې عمران خان یو دغه پارټي چې د پی ټي آی دا د عمران خان په سر ده څو چې عمران خان نه وي نو دا پارټي هم کوم حیثیت نه لري په دې وطن کې او په دې پاکستان کې عمران خان یو پیاوړی یو مشر دی داسې مشر و چې څه غلطیانې شوي دي خو هغه په خپلو غلطیانو پښیمانه وي مشر هغه دی چې کله هم د هغه څخه غلطي وشي او هغه د ولس څخه معافي وغواړي او هغه ووایي چې دا غلطي ما واقع ده کړې ده نو هغه په هغه واقع چې غلطیانې شوي خو هغه په هغې باندې پښیمانه دی باید مونږ هغه دوهراو نه کړو هغه مونږ پیغور یا داسې په طنز به هغه باندې مونږ ونه وایو عمران خان دپاره دغه کومه سلمان اکرم راجا د هغه وکیل هم دا خبره کړې او دا درته زه هم وایم چې د عمران خان رازادېدل دا ولسي زور غواړي دا کوم کیسونه ګټل یا ضمانت منظور کېدل دا کومه معنی نه لري په پاکستان کې ځکه چې دا په سوونو کیسونه تا ته مخته راځي خو د عمران خان رها کېدل دا په ولسي زور باندې کېدلی سي چې دا آزاد شي دغه سلمان اکرم راجا چې د دې خپل وکیل د هغه هم دا خبره کړې وه چې عمران خان ازادېدل دا یو قومي زور به غواړي یو درنه به غواړي یو احتجاج به غواړي داسې پرلت به غواړي چې هغه نه ختمېدونکی دی خو په دغه لړ کې اسد قیصر هم وایي دا خبره کړې چې موږ به د پارټۍ چې کوم اجلاس دی هغه موږ رابللی ده غونډه رابللې ده او ډېر ژر به موږ دغه جیل مخې ته درنه ورکړو تر څو چې دغه حکومت هم موږ نه وي ختم کړی یا دغه حکومت کور ته نه وي تللی ښه خبره ده بده نه ده باید چې د عمران خان د رازادېدلو لپاره پوره هڅې وکړي او دغه پی ټي آی ورکر په سترګو کې خاورې وانه چول سي او د پی ټي آی ورکر دوکه نه کړل سي عمران خان آزاد کړل سي د پی ټي آی ورکرز دا غواړي چې عمران خان آزاد کړل سي او هغه ستاسو په منځ کې شي نو په خپل مشرانو هم زور راوړل دي بیا په دغه لیډرشپ باندې زور راوړل دي چې باید تاسو عملي اقدام وکړئ تاسو د دغه لپاره داسې اقدام پورته کړئ چې د هغه د عمران خان د رازادېدلو هڅې پکې وي او هغه د رازادېدلو عملي اقدام پکې وي